یو ځل بیا په تیرو کې پرون د ظلم انتها وشوله د بوټان شریف په الوکا کې یو ځل بیا د ماټر د ګولې د وجې نه ماشومان ولګېدل چې هغه په ریزلټ کې 2 کسان شهیدان شول او تقریبا 4-5 کسان وس هم زخمیون دي چې هغو کې هم د بعضې حالات تشویشناک دی اریون په دایم چې که په یوه معاشره کې مسلماني ختمه شي خو مسلماني خو ډېره یوه غټه درجه ده چې دا هر چا له ورکولی هم نشي خو چې د انسانیت 1% هم پوتې شي دغه شونتې کور ولته بیا هم نشي کېدی لکه کم د مونږ په سټیټ کې کېږي او د مونږ سره کم ظلم روان دی بله ورځ ډرون اټیک وشو چې د هغه شکار 25 ماشومان وو او هغه ماشومان چې هغه الریډي پخه باده نه دي پوی او پرون چې کم دی د ماټر ګولې شکار هم ماشومان دي چې پاکې چې کم دی 2 شهیدان شوي هم دي ګوره چې کله د میږي کمای روشي نو یې چې وزر یې وشي او چې کله د یو سټیټ کمای روشي نو څه شي کوي بیا د خپل عوام خلاف جنگ کوي تاسو تاریخ سټډي کو په 1971 کې چې کله سټیټ د عوام خلاف جنگ شروع کړل نو ملک یې وبېلله نو دا مطلب دا چې ته په سټیټ کې داسې خلک شته چې اتو ختمېدل غواړي خو په تو خپل په ځون د خپل په ختمېدو باندې نه پیږي چې زه په کومه طریقې سره روان یم زه دا عوام طرف لږ دا خبره وته کوم چې ډیره د شرم خبره دو مونږ لډیر یو شرم په کور دی چې تو یو ورور ولته د غمو شومون د ماټر په ګولې لاګي وته دلته وسم په کارور نوستي صرف د دغه ډور دی واجه د دغه یری دی واجه چې سبب مطلب چې مو باندې بیم داسې چالو شي نو آیت باج پته کېدای شي دا قانون په مود د سبب په تو باندې روانه دو خایوت طرف له وکسابل طرف چې هغه په خپل سلوموشنو کې بیزی دي بلدان کور نشي اخستای روچات شو ودرېګو عملی کور وکړو په غټه سطح باندې وروزو قانون نشو کولای دا یوت لا ټول عوامو لازم دا پیغام کوم چې د موسره ودرېګو تاسو وکړو چې مو د د ملک تقدیر چینج کوو کنه ګوره د موسره چې کم کسون وی لوړ دي هر یو کس خپل سیف دی خو څه لا دلته وی لوړ دی څه لا داسې ظلم خلاف خبره کوي ځکه چې هغه په ځل کې دار دی نو آیا دار ته نشي پیدا کولای د ځون سره ته دومره نشي محسوسولای دا چې کوم شمون ولګېدل دا په یو ځای کې هم داسې ظلم مونږ نه لیدلای دی ونه کیږي